پتا خو نبی د الله ولاړ دی، پتا خو صدیق ولاړ دی، پتا خو دو شهیدان ولاړ دي، نو د احد غر په ځای باندې ودرېده. داسې استاز دنیا ته راغلی و چې ګټو ونو بوټو ورسره محبت کړی دی، غر ورسره د احد غر ورسره محبت کړی دی، دی به ورسره مینه لرله هغې د دنیا استاز سره. دسی دنیا ته یو استاز راغی او دنیا په خپلو تعلیماتو سره منوره کړله. دنیا ومنله چې دا استاز دی، دنیا ته اخلاق ورکړله او دنیا ته مینه ورکړله، نو دنیا ټوله رالله او اسلام یې راوړو. چې کله د فتح مکې په موقع نبی علیه السلام راغی، نو دې کافرانو ته خو هغه خپل ظلمونه یاد وکنه چې نبی علیه السلام خو د کلي نه ایسته هغه پیغمبر راغی که هغه کلي نه چې وتو جړلې وې ته د پرېښودو نه خو ما خلق نه پرېږدي نه ځکه زه منم. هغه پیغمبر راغی چې نن به راسره څه کوي او څنګه انتقام به رانه الي. خلق په تمه دی، نن به د خلکو ښځې کونډېږي وي. نبی آخر الزمان سره د صحابه راغی او فتح ده، نن به د خلکو ښځې کونډېږي. ماشومان یې رالیږلي ورشئ سی کوي چې د چا په کور به حمله کوي، د چا باندې به ړومبې ورځي. ماشومانو چې وکتل رالل کورونو ته وی هغې خو تورې ښه بندې ایښي دي او ځان له د بیت الله نه طواف کوي. اچا ته څه وایي؟ اخو راغې د بیت الله نه طوافونه ځان له کوي، ځان له عبادت کوي او یې ودرېدو اعلان یې وکړ چې نن ورځ به په چا باندې هیڅ ملامتیا هم نه وي. د عامې معافۍ اعلان یې وکړو، د عامې معافۍ اعلان یې وکړو. نو څومره لوی طاقت الله ورکړی دی، څومره لوی شان الله ورکړی دی، څومره لوی حسن الله ورکړی دی، او بل طرف ته عاجزي څومره ده، معافي څومره ده، عفو څومره دی، درگذر څومره دی، او د خلقو سره ښه سلوک څومره دی، ښه سلوک څومره دی. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي دومره لوی شخصیت احادیث مبارکو کې راځي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما په سر دړو، او نبی علیہ السلام به وی وا زما د سر دړه، سر دړ زما و او نبی علیہ السلام به وی وا زما د سر دړه. دی مال تسلی راکوله چې ستا د سر دړ چې دی هغه زما د سر دړ دی، زما د سر دړ دی، زما د سر دړ دی. دومره به کور کې موږ سره ښکلي روابط اختیارول چې کور به ورسره څوک تنګېده نه. صحابو ته یې وی تاسو ته پته ده، تاسو ته ښه سړی وښیم چې ټوله دنیا کې ښه سړی څوک دی؟ وښیم درته؟ وی صحابو په تاسو کې ټولو کې ښه سړی هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه وي، او زه په تاسو ټولو کې د خپلو بیبیانو سره ښه یم، نو زه ستاسو د ټولو نه غوره یم، ستاسو د ټولو نه غوره یم. چې دومره لوی شخصیت و، کور به یې دا روابط کول، کور به یې داسې وخت تېرو، کور کې به یې دومره په عجزۍ، کور کې به یې دومره د بیبیانو خیال ساته، دومره به یې د بیبیانو خیال ساته. خوشحاله و، ماشومان به ورسره خوشحاله، هر قسمه خلق به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوشحاله و. یو وښه وه چې نبی علیه السلام وفات شو، هغه وښه د بقي مقبرې ته لاړله. د نبی علیه السلام د روضې مخامخ جنت البقي مقبره ده، چې څوک تلي به ورته تلي، مقبره به یې لیدي وي. د جنت البقي مقبره ده، ډېر مړي به د دې جنت البقي بې حسابه بخښل شي، بې حسابه. ډېر بختور دي چې کم خلق هلته دفن دي، ځکه د دې بقي مقبرې به دنیا مړي الله بې حسابه بخي. هغې کې امام مالک صاحب رحمت الله علیه دفن دی په اقې جنت البقي مقبره کې. دنیا مړي به الله بې حسابه بخي، نو چې میدان محشر شي د بقي د مقبرې مړي به الله بې حسابه بخي، ډېر شی به پکې الله بې حسابه بخي. اق بقي مقبره کې کېناستله،
هغه اوښ او د سترګو نه یې اوښ کې بهېدلې. خلک ګیا ورکوي نه خوري، اوبه ورکوي نه څکي اوبه. په دې پوهېږي چې زما شهسوار نن د دنیا نه تللی دی. په ما چې به چا سورلي کول هغه نن په دنیا کې نشته، هغه دنیا کې نشته و. زه بل څوک په ځان سورلی ته پرېږدمه نه. په هغه ځای هغه اوښه وه، نه یې خوراک کړی دی او نه یې څښاک کړی دی. په هغه ځای وچې مړه شوله د امام الانبیا د وفات نه پس. داسې لویه هستي او داسې یو استاز دی دنیا ته راغلی و چې صحابو ته ټول امت مسلمه ته بالواسطه هغه تعلیمات عام کړل. ټولې دنیا د هغې تعلیمات خپل کړل. ننم دنیا زوتی، ننم دنیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یوه خبره رالی او په هغې خلقو تجربې وکړلې چې دا د ټولې دنیا رښتینې و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وخت کې یوه خبره کړې وه. نبی علیه السلام چې کبې خبرې کړې وې هغه سړي ته اوس مخې ته کېږي. نبی علیه السلام دنیا کې نشته دی او هغه فرمودات یې اوس هم پراته دي. هغه فرمودات یې اوس هم د سړي مخې له راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و وی دا خاون به د ښځې ډېر خیال ساتي، ډېره ملاحظه به یې کوي، خو چې یوه خبره داسې وکړي چې د ښځې په طبیعت چپه ولګي. یوه خبره بعضې وخت کې انساني خبره د خاوند هم کوتاهي وشي چې وی یوه خبره په طبیعت چپه ولګي نو وی دا ښځه به ورته یوه خبره کوي. نبی علیه السلام نن امام الانبیا په دنیا کې نشته دی